السلام علیکم. زه یم ډاکټر مهران میډیکل شوګر سپیشلیست ډاکټر یم. تاسو ته پته ده د ګرمۍ موسم شروع دی او د مۍ میاشت تقریبا کافي تېزه ګرمي شروع شوې ده. نو په داسې موسم کې اکثر د خېټه خرابېدل یا الټۍ کوم ته چې موږ ګیسټروانټرایټس یا ایزا فوډ پویزنینګ وغیره وایو دا دې کیسز ډېر زیات شوي دي. داسې مریضانو ته یو میسج ورکول غواړم اکثر دوی دا یو غلطي وکړي چې کله ورته الټۍ یا دست ولګي نو دوی د میډیکل سټور نه د دې دست ودرولو یا د الټو ودرولو لپاره دوايي راواخلي او هغه واچوي. نو ګورئ دا الټۍ او دست چې کوم دا خو یو طرف ته چې کوم دی د بدن یو حفاظتي یو ریسپانس دی که نه چې کم لکه انفیکشن یا کم پویزن والا څیزونه معده کې پاتې دي هغه د لرې کولو دا یو ریاکشن دی او دا تاسو په دوايي ودروئ نو دغه شیونه خو بدن کې پاتې شي هغې سره بیا نور انفیکشن زیاتېدو وغیره خطره وي. میسج دا دی ستاسو لپاره خو دغه شانتې ایزه وي یا الټۍ وغیره وي نو صرف د ساده نیمکولو استعمال ریګولر شروع کړئ. ګرمۍ نه ځان ساتئ. نرم خوراک یعنی چې کچړي وغیره فروټ کې دا شان کیلا سیب وغیره ماستو د دې شیانو استعمال وکړئ چې بدن کې اوبه کمې نه شي او د غذا کمې را نه شي او داسې قسم د خېټې ودرولو دوایانو استعمال مه کوئ. خو بیا هم داسې مسله وي مثلا بي پي ډېر زیات لو شي یا چکر وغیره بېهوشي او یا چې کوم دی نو سترګې تورې تورې کېدل یا بالکل داسې سترګې دننه طرف ته وروتل داسې قسم علامات وي دا د ډېر زیات اوبو کمي علامات دي. په داسې حالت کې فوري تاسو هسپتال یا ډاکټر سره مشوره پکار ده.